نن راسه زموږ ستاسو معاشرې ته. پخوا خو به ګناه یو څه په پټه باندې کېدله، اوس د ګناه دپاره برای راست کارډونه جوړېږي چې د ډومتوب دپاره یې ورغواړي، دا فارم هاوسو ته یې ورغواړي، یا داسې پروګرامونه چې جوړېږي د هغه دپاره باقاعده کارډونه جوړ سوي، پر هغو کارډو باندې د دا غټو غټو ډومانو نومان لیکل سوي. نو زموږ ستاسو ګناه برای راست شروع سوه، ښکاره شروع سوه. دا خبره خو پرېږده چې ګناه ښکاره ده، پر هغه ګناه باندې فخر کوو چې هغه ډومان چې موږ راغوښتلی دي، تاسو د کم ډم شوقي یاست هغه ډم ته ځان راورسوئ. الله تعالی فرمایي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رسول الله ورته فرمایي زه په دې باندې امر سوی یم چې ته به د دې دعوت کوې چې زما بندگان نه په پټه باندې ګناه وکړي او نه په ښکاره باندې وکړي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. او الله تعالی ما ته د دې امر کړی دی چې ته خپل امت په دې باندې خبر کا چې دوی ناجائزه قتلونه نه وکړي. نن په معاشره کې قتل څومره عام سوی دی، په 10,000 روپو باندې هم قتل کیږي، په یو موټرسایکل باندې هم قتل سوی دی، په موټر باندې هم قتل سوی دی. بې ګناه انسانان په 100 انسانان قتل کیږي، لیکن د پوښتنې والا یو سړی نسته. پرون ارتال ټول بازار بند، نن ارتال دی ټول بازار بند. د چیش په خاطر باندې قتل عام سوی دی، ظلم زیات سوی دی. پټرول د 100 روپو پټرول 500 روپو ته رسېدلی. دا څه وجه ده؟ دا د اعمالو وجه ده.